25 مې ځان تیر کړی دی. خدای مهربان، خدای مهربان. نور نو که العیاذ بالله که زناکاری کوي، که غلا کوي، که شراب خوري کوي او که غیبت کوي، د غیبت رقم غټه ګناه تر شراب خوري، تر زناکاری، تر دا ټوله غټه ګناه. په هر ګناه چې اخته یې بس خدای مهربان دی. فرض کوي سړی لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي، خدای مهربان دی. جماعت نه کوي، خدای مهربان دی. پر پړونه یې لمونځ، خدای مهربان دی. خو دغه مهربان خدای په دغه قرآن کې فرمایلی چې لمونځ کوه. دغه مهربان محمد صلی الله علیه یا رسول الله دا فرمایلی دی چې که سړی یو لمونځ په کس ته قضا کړي 80 کاله الله تعالی په جهنم کې سزا ورکوي. دغه رسول فرمایي چې دا ته د شفاعت په امید دی. دغه رسول ته دغه وایي چې د شفاعت کې شک نشته. رسول الله د شفاعت امید بساتو، لیکن هغه عمل به هم کوو چې کوم رسول الله موږ ته ویلي. رسول الله کوم خبره ته موږ په ځای رسولي، رسول الله کوم عمل کړی، رسول الله کوم فعل کړی، دا تعالی مې د تر قدمونو قربان دي. لہذا هغه به کوو. رسول چې سره ته فرمایي هغه به کوو. خدا د شیطان غټه دوکه ده د انسان په زړه کې، خصوصا د مسلمان په زړه کې چې بس میشوره که زناکاري ده، که غیبت دی، که هره ګناه ده کوی، بس خدای مهربان. دا د شیطان ډېره عظیمه دوکه ده، ډېره غټه دوکه ده، ډېره غټه دوکه ده. خو د غیبت ګناه به بیا په قبر کې و انسان ته معلوم شي. د زناکاري سزا به بیا په ورځ د قیامت و انسان ته معلوم شي، په قبر کې به انسان ته معلوم شي. د هغه رقم د بدفعلۍ د هرې ګناه سزا به په ورځ د قیامت و انسان ته معلوم شي. د ژرې خرولو او د بریتو غټولو د دا سزا به په ورځ د قیامت و انسان ته معلوم شي. دا به په قبر کې و انسان ته معلوم شي. موږ خو کمازې چا یو عالم په ژره کې خبره وکړ، که مولوي جبار په ژره کې خبره وکړ، دا د غلط کار وکړي، دی ناپوه دی، نه پوهېږي، ولې دی په دا ګناه اخته دی. موږ د چا سره بد نه لرو، یو عالم د چا سره بد نه لري. ګوره دا سړی چې ډاکټر له ورسي هغه ټیسټ ولیکي، ټیسټ وکړه، بیا د ټیسټ ما بعده هغه زخم ورښیي چې ستا په معده کې زخم دی، ته دا پلانکۍ دوا استعمال کړه، ستا دپاره علاج دی. ستا په بدن کې دا پلانکۍ نه جوړې ده، دا پلانکۍ دوا ستا دپاره چیز ده، علاج دی. لہذا دا علما چې موږ ته دا هره خبره رارسي، موږ باید دغه شکریا ادا کړو، دا زموږ دوستان دي. خو د دغه علماو دوستي به په ورځ د قیامت موږ ته معلومه شي. د دغه علماو دوستي به موږ ته په قبر کې معلومه شي. د دغه علما چې نن موږ په کلي کې غیبتونه پسې کوو، بد پسې وایو، د دې به بیا موږ ته محبت او د دې دوستي به موږ ته بیا په قبر کې معلوم شي چې علما زموږ دوستان وو که زموږ دښمنان وو. علماو موږ ته بدې خبرې کولې که ښې خبرې کولې. علما موږ د بدو څه کتلو کې د ښو څه کتلو، بدو ته رابللو کې و ښو ته رابللو. علماو عداوت مه ساتئ. که چیرې خیر دې نه ورسېږي، فایده دې نه ورسېږي، ښه دې نه ورسېږي، خدا د میږانو ښار دی شر مه ورسوه، بد مه ورسوه. زما دې د خدای په ذات قسم که په ځان پوه شې داسې چم به در وشي. په ځان پوه وله بلا کسې داسې به دې الله فساد کړي. د علماو سره بد مه کوئ، د طالبانو سره بد مه کوئ، د مجاهدینو سره بد مه کوئ. دا مجاهدین دا د خپل سرونه ورکړي دي په افغانستان کې، په فلسطین کې، په کشمیر کې او په عراق او دا خوا کې، دا د خپل سرونه په لاسو کې راخیستي دي، اجر روان دي. د موږ ته چې د کفارو لار تړلې ده، خو زما دې د خدای په ذات قسم یې قانون دا مجاهدین رادی شي او دا کفار پر موږ باندې رایله کړي. زما دې د خدای په ذات قسم یې که موږ په دې خپلو کورو کې شپه جن تېر کړو، که په دې خپلو کورو کې د خپلو ښځو سره خبره بیا وکړو. مفتي عبد الجبار، مفتي عبد الجبار، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم.